أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د سورة آل عمران آیت نمبر 113 سورت آل عمران آیت نمبر سورت نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 او سورت نمبر 3 او پارہ نمبر 4 پاغذ کی اللہ تعالیٰ فرمائی دامنے قرآن کریم او دا اغا دا شپے پاتی دلو حوالی سر دا آیت تے لیسو سواء ندی برابر من اہل کتابی دا اہل کتابنا امتن یوڑلدا قائمتن چوالاردا یتلونا چی تلاوت کئی آیات اللہ دا اللہ آیتنا آنا اللیلی پا وقتن دشپے کی پشپے وقی او دا عبداللہ ابن سلامو چی دا تورات عالم همو تورات عالمو او چې کله د قران کریم واوریدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا ایمان راوړو نو هغه ایمان بنیاد باندې او بیا به د شپې پاسېدو نو الله تعالی فرمایي چې ټول اهل کتاب یو شانتی نه دي ورته کې کنه داسي وی چې هغه شپې پاسي او په شپې وخت کې د الله تعالی آیتونه تلاوت کوي نو هغه خبره چې ما تاسو ته بلی وکړه چې قران کریم د شپې پاسېدو سره تعلق دی یوازې مون سره نه د قران کریم سره تعلق دی نو دلته دا آیت هم دا غي دلیل دی چې آیات الله انا یتلون آیات الله انا الليل دا تلاوت کوي د شپې وهم یسجدون او د سجده هم کوي دا څنګه خلق دي د دې بل تعریف څه ده نغه ووري یؤمنون بالله دوی ایمان وروړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر د اخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دوی حکم کوي د نیکو کارونو وینهون عن المنکر او خلق منی کوي د بدو کارونو نه ويسارعون او دی کوشش کوي فی الخيرات پنی کو کارونو کې منډه وهي ویړه کوي توندی کوي پنی کی کارونو کې دا به دغه ورته معمولی شپې پاتې د الله آیتونو د پاره او سجده کې تیرې د شپې او ورځې به څنګه چل کوي ورځې امر بالمعروف نهی عن المنکر او په ښه کار کې د بلنا وړاندې کی منډه کوي توندی سره کوي چې د خیر خبر او تملاو شي بیا جلدی شي دغه کولو د پاره نو الله فرمایي چې دا خلق واولائک هم دغه کسان من الصالحین هم تک نکان خلق خدا دي دا موږ چې وایو چې موږ نکان یو دادی دا کو نه الله وي نه خدا غره چې هغه شپې وختونو کې صحیح حساب قران د پاره دا او ورته دا غدا درې کارونه دي مطلب دا نه چې ورته دکان بند کو کاروبار پرې داونو قریب نه دا ټول کارونه کوا خودی سره دغه کارونه چې کوم ستاسو مداري ده الله طرف نه دا به هم کوي او دا به هم سر ترسي بیا دینه علاوه سوره بقره آیت نمبر 121 آیت نمبر یوسلو ایوشتم 121 پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 سورہ نمبر 2 او آیت نمبر 121 یوسلو او یوشتم د سورت بقره دے دویم دے اولا سپارہ دا آیت نمبر 121 دے الذین اغکسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه د مونږه هغه ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي د قرآن لکه تاسو الله درکړه ورکړه ټول مسلمانانو ته ده کنه او چاته الله تعالی لږ زیات ورکی هغه پوي کی ترجمه ته راولي خبر اور باندې ځکه مینا اور سره پیدا وکي حفظ اور باندې وکي
دا د الله تعالی بیا دغه انعامات چې چا باندې ډېر چا نه ډېر چا باندې هغه نه ډېر نو هغه څنګه دی بیا یتلونه تلاوت کوي دغه قرآن حق تلاوته په صحیح د تلاوت کولو سره حق ادا کوي د تلاوت نو تلاوت حق ادا کول څنګه دی دې باره کې مخکمه تاسو ته احادیث او اورولیو بیا تاسو واورئ قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله د جنت ذکر راشي جنت وغواړي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتو او چې د جهنم یا د عذاب ذکر راشي هغه نه پناه وغواړي خدا خو الله غوښتل کیږي چې پويږي ان ته چې پوي چې څه ویلې ما مولوی صاحب څه ویلې یا کوم آیات واغلو هغه چې دوره تیز لګیا دی او هغه غلطی ده بیا موږ نه پويګو بیا زموږ غلطی ده نو موږ بس هغه وخت موږ باندې کیفیت د جنت د خوشحالي راشي یا څه کیفیت موږ باندې د عذاب د خفقان براشي موږ به څنګه باغ باندې راشي چې غایا دنیا د جهنم او موږ باغ وخت سره پويګو نه سره څه وایي نو دیو جنا دینه دا معلومه شو چې پویدل او پویدون اورستاد هغه انداز او ردو دا غره دویم حدیث ته د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کما معنا کړی دا د چې حق تلاوته نه مراد د دې قران حلال غنل او د دې قران حرام غنل یعنی دا قران چې تا اولست اوای دغه چې کم شی تا پړاو کو چې دا الله ویلي دي چې حلال دي هغه حلال کی ځان لپاره او چې کم شی حرام دی هغه حرام ومني لکه موږ د پردې خبره وکړه لکه موږ د سود خبره الله تعالی موږ ته وکړه لکه د غیبت خبره الله سوره حجرات کې وکړه لکه بدګماني خبره الله تعالی په سوره حجرات کې وکړه او دا غرنګي د غصې نه ځان بچ کولو خبره الله تعالی وکړه موږ په کار چې دې کوشش وکړو ځان بچاو په کار چې دې کوشش وکړو دا دویمه معنی شوله بلا معنا دا متفقون علیه حدیث ته هم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخپله طریقه امدغه وا چې هغه به جنت او دوزخ وغوښته او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې معنی بیا کړی دا چې هغه بیا اتباع کې د قرآنی کریم نو حق د تلاوت الله ادا کیږي چې کله د اتباع شي د باندې ځان پوي کړل شي د دې جنت په خبرو باندې ارزو کړی شي د جهنم په خبره باندې پناه وغوښتل شي دا د احادیثو او د صحابه کرامو د خبرې هغه خلاصه چې ما تاسو ته بیان کړ ومن یکفر به او څوک چې اولئک یؤمنون به همدغه خلک دي چې دې ایمان وروړي په د باندې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي به ددنا فاولئک بس همدغه کسان هم الخاسرون هم دې توانیان دي نو چا چې نو هغه توانی شو الله تعالی دې باندې توان نه بچي تو امدې پسې سورته آل عمران آیت نمبر 1 لګ بیا وګورئ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 دا د اهم آیات ته د سوالم شوو دا سوال په بنیاد باندې ما دلته په دې موضوع کې هغه دوباره درج کړی دی ځنانو طرف نه سوال شوو بیا ما مختصر جواب ورکړو خو تاسو ته پاره سره کې دا ضروري ګڼم تاسو ما سره 38 دن تیر کړل تاسو ډېر لوی احسان دې په ما باندې او په الله تعالی باندې تاسو ندی وجنا ما دا خواهش ته ارمان مده چې تاسو د دې بنیادی شیونو باندې پوي کوم سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 7 تر علاوه د قران شریف بیا د تور کوا دولته اخر هو الذی الله غذات انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب انزل علیک الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب منه د دینا زنا آیاتون دی محکمات چې هغه محکم دي هن ام الكتاب امغه اصل د کتاب دی واخر او ذن نور متشابهات فاما الذين بسغ کسان فی قلوبهم چې داغي بزنونو کې زیغون کوګواله ده فیتبعون بسغی پیروی کوي ما ده غایتونو تشابه جغه متشابه دي منه داغنا ان القران دا ولي کوي د متشابه آیتونو لټونه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فساد د فتنه د نقصان وابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د مراد هغه وما يعلم تاويله او نه پويږي داغه په مراد باندې الا الله مگر الله تعالی
والراسخون هغه خلق چې پاخدي فی العلم په علم کې یقولون اغي وای آمنا به مونږ ایمان راوړل دې پدې کل من عند ربنا دا ټول د الله طرف نه دي وما يذكر او نصیحت نه قبلای الا مگر اولو الالباب د عقل خوندان. خبره هم تاسو ته یاد شي چې ما کړي و په وخت کې چې دا قران کریم دوه حصے یو حصہ محکمات دي هغه ته الکتاب وای امنا جمع کون کې د نور آیاتونو خپل ځان ته او دویمه متشابهات دي چې داغه معنا او هغه علم هغه پویا دا تنقل اویږي په هغه باندې استدماغ نو چې نقل اویږي نو چې کوم ځای متشابه شو دا دی بل الکتاب تر واړه نو خبره به ختم شي. لکه د عیسی علی السلام باندې الله تعالی فرمایي چې کلمته هغه د الله خبرې دي او روحه هغه د روح ته د الله تعالی نو حیران شي. او بل ځکه الله تعالی فرمایي چې عیسی علی السلام خپل خبر الله ذکر کړی دی چې انی عبد الله زه د الله بنده یم. بیا موږ وایو چې قتل شوی دی کنه الله فرمایلی و ما قتلوه و ما صلبوه ناغه قتل کړی شوی دی ناغه پانسی کړی شوی دی ناغه کې څه ګرانواله دی غایت معنی کې یا څه د شدت په کې چې موږ به پوی نشو نو دا آیتونه چې ته په پوی نشي هغه ته واړه نو چې هغه ته واړه بس آسان ده. نو تاسو ما په دې پویولو کوشش کوو چې کله تاسو کور کې دا قران کریم راوالئ او د دې تاسو تلاوت کوئ بعض آیتونه به تاسو ډېر ګران راشي مخې ته داغه معنی ډېر ګران وي داغه باندې پویدل ډېر ګران وي تاسو هغه وخت کې هغه آیت بالکل پرې دی لفظي معنی یو کوي داغه بس هغه باندې باندې دغه چې هغه باندې ځان پویولو کوشش کوي کتا سره مختصر تفسیری باغې کې وګوره کبه هم پوی نشي هغه پرې دا آیتونه چې داغه معنی انتهائی آسان ده او انتهائی واضح ده هغه باندې تدبر وکا غور وکا سوچ وکا وخت یو لګوا ورورو اول کې بشایت اټول قران کریم نه تصل آیتونه مراونه بسې بیا وتا ان شاء الله 120 شي بیا ودا تا 200 ته ورسی بیا ورورو الله تعالی په ټول باندې تا پوي بیا بل ټول باندې پوي نو دا څنګه چې اول کې او بیا پریشان شي چې دا خو خبره ګران ده سخت ده پويګه منا او پرېګه دا بس بند کاو ذهن ته ناراضي نه دا څه خبره نه ده کم چې عام آیتونه دي ستاد پویدلو پر ضروری دي هغه انتهائی آسان دي هغه انتهائی آسان دي هغه کې سره مشکل تاسو خپل لیدلی لکه زمونږ دلته هغه مشرو الله تعالی دغه ګناهونه موږ سره معاف کړي دا غد سليمان عليه السلام په خبره باندې خپه شو نو اوسه خبره ضروری نه و کاغه ضروری و نو الله واضح کړی و او هغه پونډې ښکارا کې او ښکارا نه کې کبه ښکارا کې نو ولې ښکارا کې نو هغه موږ څه وایو ولې ښکارا کې انا دا کستان دا سکړی و غیره دا هغه متشابهات دا نه د ملامت دی غریب مخلص دی خدای ټول عمر اندغه سی بس په امده کې غریب نه نوته دی ان خطه دی نو امده کې باندې خطه وي نو نقصان نشي نقصان هم دا سره په خپل په دې گواه دی چې بیا د قرآن پاتې دا دلیل دی بداخه دلیل دی واضح ده تاسو ته مخامخ ته چې بیا د قرآن پاتې چې دې کې واره نه نوته قرآن به پریږي بس بیا وته نه پاتې آدم علی السلام نو خړه دا ونه کچو کا په خوا دا ونه زیړه وکړه شنوا دا ونه ډیره وکړه لګوا دا ونه میوه او کپانی وا دا ونه ول هوا وکړه دا کدی کې پریوزي ځکه چې لاندوي خو نشي دا علم وسط نه راسي معلومات مشتنه نو چې سب نه راشي نو بیا وسکیږي اخر وطن پاتې دا تا عمر بده اعظم علی السلام په دیوانی لټون کې تیر شي دیوانی په لټون کې به تیر شي ختم شي خبره نه الله پاک دا زکات جوړه کړه فصلو جی اسمان جوړه کړه جی د عشق جوړه ځای جی دا قرآن کې نور ځای خدای سلام دې نه راځي کنه دا څنګه دا په محکمات راوړي جی الله تعالی فرمایي چې مازمک او اسمان په وو ورځو کې جوړ کړی دي په دې کې شک شته شک نشته بګي هم دومره باندې ایمان راوړل دي چې دا الله تعالی په وو ورځو کې د ازمکه او اسمان جوړ کړی دي صحیح ده او جی نه پښپوکو کې و مې ورځ ته الله تعالی توجه وکړه اسمان ته د عرش طرف ته او بیا قرار کو په عرش باندې صحیح ده اوس کومګه د عقل دومره زیات شي او تیز شي او تیز شي او تیز شي مونږ به د الله تعالی د عرش او د زمکه دا ټول احاطه دا به څنګه کوي دا به څنګه ممکن نه دا به څنګه ممکن شي چې موږ د دې احاطه وکړو د دې چې د زمکه په دا رقم الله تعالی جوړ کړ یعنی دا ممکن ده نه ده ممکن کنه نو چې نه ده ممکن چې کم شی ستا په ذهن کې راځي نه هغه الله تعالی اومدک څه پر خو ده او دا څه ولې پر خو ده پر خو ده الله تعالی ځکه ده چې په دې ته ایمان راوړه
دا ستاسو ایمان د پاره دی چې ته ایمان خامخا راوړې چې ته عقل په دې باندې مضبوط شي چې دا الله تعالی کړی دي نور په دې کې پریوزه ما ستاسو دماغ او دا صلاحیت نشته اړو دا صلاحیت نشته دا طاقت نشته دا ته کولای نشي نشي کولای نو دې ځای باندې کوم ته دا معلوم شي چې الله تعالی په 2 ورځې کې اسمان یا په 4 ورځې کې اسمان اگر کته دې جوابونه شته جوابونه خلکو ورکړي دي خو ځا غډل خیر ضروری ګڼم او هغه چې دا الله تعالی دا حکمت ول بلی کې دا حکمت ته اول قسمه کا تیار شو لکه مثال دې تاسو ته درکم یو خدای چې ما روټي په خکړه په یوې ګنټه کې صحیح ده بل بیا وایي چې ما روټي ما وړل اندکل او یا د روټي کوم روټي په خکړه په 15 منټو کې بل خدای ما روټي راوي استلا یو مغه خدای د تنور نه په 1 منټ کې دا درې مختلفي خبرې دي او کنه خدا درې وړه تاسو لک په حالات باندې منطبق کړئ یو خدای وړه راخلي او بیا لندای بیا تیاری بیا تنور توړي او بیا پوری کوي او بیا راوباسي دا 1 غنټه اخلي او دویم ځلې دا غخذي او مغه اشاره ده خو هغه आवाज د تنور ته د پوری کې دوه حصہ حواله کوي چې ما د تنور کې روټي پوری کړه په دې باندې ټول 15 منټه ولګیدل او مغه خدای د تنور هغه اخیری کیفیت بیانوي چې ما روټي راوي استلا په 1 منټ کې د تنور نه نو خبره دا ټوله په خپل ځکه صحیح دا خبره ټوله په خپل ځکه صحیح الله تعالی د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې دماکه وکړه بیا د اسمان دخان او بیا د هغه ته حکم وکړو دا ټول کارونه الله تعالی په یو حکم کې کولای شول په یو حکم کې کولای شول الله تعالی خدا الله تعالی مونږ ته د ترتیب د پاره د ژوندۍ چې تکله ژوندۍ کې رہی ما سره ټول قوتونو باوجود په ټول شنو باندې پویدلو باوجود ما دا تقسیم کار کړو او بیا مې دا پورت باندې تقسیم کړو او بیا مې په خې طریقې وکړل نو تم د غرنګي په ویرت کې یا یو ځای کې ځان اخلاص هوا ما بلکې ترتیب سره خپل کارونه کوا چې خې طریقې سره ورسیږي او دینه زیات د زموږ عقل دا راغستل نشي جی دینه زیات زموږ عقل د دې تدارک کولای نشي د دې نو چې کم شی زموږ عقل تدارک نه کوي الله تعالی موږ عقل تعبیل هم نه کړی هغه او په دې باندې وکړه موږ اصل ولې دا قران موږ ولې وایي موږ ولې ناس قران وایي دې لپاره چې الله راضي شي تقرب حاصل شي جنت ملاو شي دوزخ نه بچي ټیک تا کنه همدارا کنه اوس قیامت کې به الله دا پښتنه نه کوي چې اسمان ما 2 ورځې کې کڅلور ځکه جوړ کړي او تا په دې ځان پوي کړي ده کنه دا پښتنه بالا نه کوي او نه به دې پښتنه بنیاد باندې جنت او دوزخ د دې به دومره پښتنه وي چې تا ایمان راوړې وکنه پښتنه کوي نو الله به دې کوي چې ما ته تویلی او چې اقیم الصلاه تاموز قائم کړي او د اقامت الصلاه د ذمہ داری پوره کړي و د اقامت دین ذمہ داری پوره کړي و د اقامت زکات ذمہ داری پوره کړي و او هغه واضح هیڅ شک نشته هیڅ کمی نشته نو دیو جنا بیا د دینه د ځان بچولو طریقه مالا خودلې ده هغه طریقه تاسو مکوئ هغه دا ربنا اے رب زمونږه لا تزغ مکه غوا قلوبنا زړه زمونږه بعد ورستو اظهار کلا هدایتنا چې دا هدایت کړې زمونږه وهب لنا اور کی مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتا مهربانی انک بشکت انت الوهاب وانت دیر ورکون کوي نو دا دعا کوا چې الله مزړه کوګمکي ما په متشابهات کې رام ولي ما په دې مشکل دغه شیطان خدا غواړي تاسو په لوانی خو به دې وی خامخا کنه او په دې باندې هم تاسو خامخا لیدلی پاره په لوانی کې کتا تاسو خیال کړی دوا په لوانی خپل کې چې کله راځي جګړه کوي نو په دې وخت کې د یو په لوان ملګری حقیقت نه راشي او هغه د ریفری امپایر خپل ځان لپاره متوجي کوي هغه شیطانی کوي یا کنزل کوي یا بل خبره کوي خو دې لپاره چې د امپایر ځان ته متوجي کی چې کله هغه امپایر ځان ته متوجي کی نو بهر نه بل سره راشي دا غملګره او یا د خپل ټګیو کی لاس کې بل څه شی یا غبل سره او سره وਹੀ دې لپاره چې د دشمن راڅم لګي بس تک مقصد شیطان هم دی هغه ته په دې کار کې اون خلای چې دې کې اون خلای چې گزار در باندې وکم چې به راڅم بس دا شیطان نو دی وجنا بیدار اوسېګا په دې شیونو کې مپریوزا او دې لپاره دا دعا کوا چې ربنا لا تزغ قلوبنا اته مقابله د شیطان سره پلوانی دا نو دی وجنا خپل دماغ په نور شیونو کې من نه باسا او په دې شیونو کې کوانو الله تعالی وتا د هغه ګدګی نه بیا بچ کئ ان شاء الله چې رب کئ دا سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 سورۃ یاسین سورۃ نمبر 36
سورت یاسین سورت نمبر 36 پکدرشم پارا نمبر 22 او 23 آیت نمبر 11 او دا په 22 سپاره کې پارا نمبر 22 پارا نمبر 22 آیت نمبر 11 سورت نمبر 36 جو 22 سپاره اخر حصہ ده سورہ یاسین سورت نمبر 36 36 آیت نمبر 11 11 پارا نمبر 22 دوشتما انما بشک خبر دا دبلنا دا تنذرو طیرا ورکوی من اغا چاہتا اتبعا چی پیرویو کی الذکر دا نصیحت وخشی الرحمن او اغا یریگ دا رحمان بادشانا بالغیبی پنلی دو سرا دا دا قرآن کریم دا پارا او دا غینا ځان پویولو د پاره دا ضروری شرط ہے چې تا ایمان بالغیب مضبوطی او تا پزړه کې د الله نه یره هم مضبوطی بغیر د لیدو لکه چې الله مونږ لیدل نه الله تعالی مونږ لیدل نه نو دا یره ورکول او استاد په پزړه کې یره پریوتل د پاره ضروری دا چې استاد الله نه یره ستا په ذهن کې راشي یره بسنګ راځي هغه باندې ځان پوي کا یره د الله تعالی تعارف سره راځي چې ته الله او پیژنې ځکه چې ته ماشوم جناس دي او مار داسې راځي نو ماشوم مار نه یری یا پیژندل نه نه خبر چې انجام څه دی همدارنګه یو قیمتي شی د هیره د جواهرات دي هغه ته ځکه خو دې ماشوم سره ناغه بس کې یا خپل ته اچي هغه په دې باندې څه پويږي نو د دې قیمت باندې باغاله پويږي چې هغه پیژندل شي نو د الله یرا پزړه کې ال راضي چې کله د الله تعارف حاصل شي الله پیژندل شي او د الله پیژندلو د پاره دو آیاتونه ضروری دي یو کائنات چې په دې کائناتو کې سوچو کې فکرو کې الله پیژني چې دا څومره لوی رب دی دا څومره عظیم شان رب دی دا څومره لوی پیدائش کړی دی الله تعالی او دا څنګه الله تعالی سنبال ساتلی دی ارزه او د څومره طاقتونه دي او بیا بیان آیاتونه د قران دي چې باغې کې یرا او داغه کې احکامات دي چې هغه ستاسو په ذهن کې راشي نو چې ته الله او پیژنې دا غلو یواله او داغه قدر او داغه عظمت داغه جلال دا بستا فضل کی راشي نو چې څنګه چې الله د عظمت خوند دی الله د جلال خوند دی هم د کرنګ داغه د الفاظ د جلال خوند دي زدا په تاسو باندې به اثر کوي دا بستا فضل اثر کوي او دا بتا ته یې باعث جوړيږي د آیتونو باندې به ان شاء الله بیا ته داسې اسانه سره نه تیریږي چې بس ټیکتا کله خبره د سود شوی د نماز لپاره خو نه خیر دی الله به معاف کړي یا مثلا د پردې د نو خیر دی یا مثلا د حرام د نو خیر دی یا مثلا د نور گناهونو د نو خیر دی یاد کړه چې ستا په ذهن کې به الله یرا راغلی وي الله یرا راغلی نو الله فرمایي چې دا خو فائدہ هغه خلکو ته کوي نو چې هغه خلکو ته فائدہ کوي نو فائدہ یې څه ده فبشره نذیر ورکا هغه ته بمغفرت د بخنه او اجر کریم او د اجر د عزتمن د بدلی د عزتمن د بدلی اجر ورکا سوره زخرف سورت نمبر 43 سورت نمبر 43 سورت نمبر 43 آیت نمبر 43 ہے سورت نمبر 43 آیت نمبر 43 پارا نمبر 25 پنځوشتمه سے پارا 43 نمبر سورت او 43 نمبر آیت ته خدا آیتونه د قران اهمیت او فضیلت په بنیاد باندې چې مخکې ما درسونه کړی دي تاسو هغه بنیاد باندې نه وایم تاسو ته د احساس ذمہ داری په بنیاد باندې تاسو ته وایم ځکه چې تاسو ما سره اته د سورۃ الحمدلله سبات باور د نور شامل شي 40 دن شوي او بیا تاسو دلته نه چوړی نو څه خو وی سي دلته تاسو صرف ثواب د پاره نه راغلی دا ثواب نه ده بلکې دا ذمہ داری ده دا ذمہ داری ده الله تعالی سورہ زخرف آیت نمبر 43 اور سورت نمبر 43 کی فرمائی فستمسک بس مضبوط ہونی سا منگولے والا گوا کلک ہونی سا مضبوطی سره ہونی سا ربط جوڑ کا بالذی اغشی باندی اوحیا چې وਹੀ کړي شوی دا الیک استا طرف دا پرېنه دي اسنه چې دلته نه لاړ شي نو بیا قرآنی کریم بند کیو کېږي او نور دنیا کارونو کې مصروف شي بیا پرېږ دي نه او دا تا نه ډېر ټایم نه غواړي دا زما ذاتی دا تجربه ده
حالان کې درسونه کو مطالعه مو ته زیات کو کيو سره د ورځې کم از کم یو نیمه غنټه قران ته وبسي نیمه غنټه بس دا د لپاره کافي ده دا د لپاره الا دا په قسمه د سړی غنټه 2 غنټه 3 غنټه هغه ورکی څومره چې کمی دومره خره ځکه چې هغه ستاسو دماغ پک کولې شي څومره چې ته پک کولې شي او عمره ته وای یو آیت وای هغه باندې بیا چې بار بار ماته ته طریقه خودلې دا داغه ترجمه سره وایا تاسو هم هغه باندې خپل کولاو شي بیا ځان لپاره تفسیر کې چانه پښتنه مکوا دغه جمانه پښتنه کوي زه به خپل مرزي تفسیر خایم دنه پښتنه کوي د خپل مرزي تفسیر کوي دنه کوي د خپل تفسیر په مرزي کوي او دا هر یو مصیبت دار د بل مخالفت دغه دا ما وای دا خو گمراه ولا دا خو د موجودیانو دا بل وو دا نه وای دا خو د بریانو دا بل وو دا د دې تور نږدې نشي دا خو دا داسي کی نه لاړ څه کتابخانه ته او کتاب کتابخانه کې تفسیرونه واړه چې کم تا آسان ملاوي شي چې هغه باندې ته آسان سره پوهیدې شي اوله غراوړه چې هغه ته په ذهن کې راشي بیا هغه نورستو هغه نه ورستو بیا هغه نه بل او آسان ترين تفسیرونه زمونږ د نن سبا چې کم عربو جوړ کړی دي پښتو کې هم دي 2 جلدو کې اردو کې یو جلد کې ده اردو کې بالکل یو جلد کې ده هغه احسن البیان په نوم باندې ده او دا حجانو ته ورکې دام دي دا ټول آسان ترين دي قران کریم نه هغه زیات نه ده اډور نه ولا اډو هم د کوه هغه آسان ده اردو یې آسان ده پړول یې آسان دي تاریخ تفسیر ډېر نه ډېر مختصر ده هغه وستا بنیادی ځای نه غسر کولاو شي بیا غنه ورستو بشکه بیا ته بل تفسیر تلاشه بیا د زمونږ د نږدې اخیری زمانه د عالمانو کې 2 تفسیرونه دي زما راي تاسو ته بداوي چې هغه 2 تفسیرونه یو د مولانا مفتی شفیع صاحب چې هغه کې مسائل دي زمونږ د خلکو مسائل ډېر خوخي چیرې دا مون څنګه شو دا څنګه نشو دا هغه کې مسائل دي نو هغه بیا وګوره یو د مولانا مودودی تفهیم القرآن چې هغه کې د قران کریم روح بهترین طریقې سره هغه کولاو کړی نه دا 2 تفسیرونه وتا دا ان شاء الله تاسو دریم سوال نه پیدا کوي خدا دې اولینی نه بعد اول بالکل اور کوټه کم چې عربو چاپ کړي او دا سګي تفسیر قابلی ترجمه دا تقریبا هغه کې ډېر معمولی غونډه فرض تفسیر قابلیت د افغانان پیژني داغه و د دې کې ډېر لک فرق نه قابلی کې کم ده دا بس عثماني چې دا ناغه ډېر معمولی فرق دی ټول اول دا اسانم دی لګم دی او دومره ښه طریقې سره قاری په کړه د الله تعالی دی هغه ته دې درجه ورکی دومره آسان سره په لګو فکرو کې هغه معنی او هغه وضاحت کړي دي چې انسان هغه باندې حیران شي نو فستمسک نو مضبوط ونیسا کلک ونیسا دا پرې نه دی د سره ربط پرې نه دی او دې باندې کې یو حدیث تاسو ته وایم بس ان شاء الله هغه تاسو لپاره کافی وي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا قران کریم د زړه داسې تختی لکه چې یوخه تا په یو پټی کې تړلې نه وي او پرې خو دي نو هغه ته ساری کې نه وځي و نومدارنګي دا قران کریم ستاسو نه به د هغه اوخینه زیات تیزی سره اوزي نو دی وجنه دا مضبوطی کوي دا 19 د خپل کې چې تاسو په دماغ کې هم دا کرانګي ناس ته بیا و تاسو لاړ شي سورۃ طه سورۃ نمبر شلم سورۃ نمبر 20 سورۃ نمبر 20 شلم او آیت نمبر 113 یو سلو دیار لسم سورۃ نمبر 20 شلم سورہ طه 14 سپارے کې ده او آیت نمبر 1111 او 1113 113 دا میرا ہم آیات تے سورہ طه سورت نمبر 20 آیت نمبر 113 113 پارہ نمبر 16 14 سپارہ سورۃ طه سورت نمبر 20 آیت نمبر 113 113 وکذالک اومده غرنګي انزلناه موږ نازل کړی دی دا قران عربيا په عربی ژبه کې وصرفنا او موږ په بیل رنگ په بیل انداز په بیل طریقې بیان کړل فيه پدې کې من الوعید دیرولنا لکه موږ د عذاب څومره آیتونه پڑھاو کړل او د شرک باره کې الله تعالی څومره دلایل بیان کړل په بیل انداز په مختلف انداز باندې بار مواړول رنگ طریقې مې وکړلې تاسو ته سره پاره مې وکړل دا نو اوس خط متوجه کا خو ځان صفا کا
چې د عذاب آیتونه په بیل بیل طریقې لوستل او دا خاص کار په مکی سورتونو کې دي او دا څه لپاره ضروری دي بار بار اول ولا تم ولا بار بار لعلهم دې د پاره چې دی یتقون تقوا اختیار کی د الله نه د بچاو طریقه زده کی یره په دې ځین کې راشي تاسو پوه شئ اې د قران کریم او آیتونه چې په هغه کې د عذاب ذکر دی په خاص کر په مکی سوراتونو کې دال ولا او د دې مقصد الله تعالی دلته خود لري چې د دې نتیجه بداوي چې دې سره به تاسو کې تقوا راشي د جهنم کیفیت وګوري د قبر عذاب وګوري د الله تعالی د سختیان وګوري نو دا سختیانو ذکر کول د تقوا لپاره ضروری ده تقوا لپاره ضروری ده ناغبار بار کوا او يحدث لهم ذکر یا پیدا کی هغه ځان د لپاره نصیحت نو معلومه شو چې نصیحت پیدا کیږي د قران کریم د کوم آیتونو نه د عذاب د آیتونو نه نغل ولا ډېر ولا چې تاسو وایي ځین کې یې راځي او نن ما تاسو ته دا غي څه خلاصه دا غیم لیکلی دا ان شاء الله هغه تاسو ته بیانوم ان شاء الله چې رب الله تعالی توفیق راکړي نو دا بس تاسو د تقوا لپاره ضروری وي او بل تاسو سورۃ الشورى بیا لارشي مخکم تلی وي سورۃ نمبر 42 22 ختم سورۃ نمبر 42 42 سورۃ نمبر 42 اول سورۃ راوړه وي 42 سورۃ نمبر 42 42 سورۃ الشورى آیت نمبر د شورا 7 1 نمبر سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 7 پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 7 اتم پارہ نمبر 25 پارہ نمبر 25 اور سورۃ نمبر 42 42 اور آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 7 وکذالک اومدغرنگی او حینا مونږ وਹੀ کړی دا الیک استا طرف تا قرانن د قران عربین په عربی ژبه کې لتنذر لید پاره د دې تنذر چې تخلق ويري خوف ورکی خلقو تا شاتا ام القرى مکی ولوتا ومن حولها او څوک چې داغه نه چاپیر دي او د يرد څه شي ورکی وتنذر او توير خلق يوم الجمع ورځ د قیامتنا ورځ د جمع کېدونه خلق ويري د قیامتنا نو د قیامت یرا په مکی سوراتونو کې او په اخیری سوراتونو کې دا قران ما نازل کړی دی د پاره دی چې دې ذریعہ سره تخلق ته یرا ورکا خلق ويرا خوف پیدا وکړه د خلقو د تشینا د قیامت د ورځې نه او چې چا کې د قیامت یرا راشي واري ناغه په دنیا کې هغه بیا نه شي هغه مجبوری دی نه کوي د پاره دغه چې هغه بیا قبل کار کولای نشي دغه چې هغه مخه ته قیامت ته بیا ناغه به زیاته نشي کوي او بیا ظلم نشي کولای او بیا الله فرمایي لا ریب فیه شک نشته باقي کې اوس چې د ذکر د قیامت کې د جهنم او د سختی وشولو نو فریق فی الجنه یوډل به جنت کې وي و فریق فی السعیر او یوډل به په دوزخ کې وي نو چې کله ته اخیری سورتونه یا د قران کریم مطالعه کوي او اخیری آیتونو باندې ځان پوي نو تا د جنت او د دوزخ ډلې مخې ته شي نو جنت په پتا کې تمه پیدا کړي لالچ په پیدا کړي تا د اشتیاق پیدا کړي چې ته لاړ شي هغه ته او تا د هغه ځای معلوم شي دا هغه او جهنم نه بتایا رہی اوم دغه وا خوفون خوف او یرا دا د عبادت لپاره بنیادی شرطونه دي او ضروری دي دا چې پیدا وشي نو به تا لپاره عبادت آسان شي دا چې پیدا وشي عبادت آسان شي نو دلته د قران کریم هغه مقصد الله تعالی مونږ ته بیان کړو چې په دې کې تاسو جنت او د جهنم او خاص کر د قیامت د یری داخل کو تور کوي چې هغه پیدا وشي پاږي کې بیان دارنګي سورۃ مائده آیت نمبر 14 سورۃ مائده سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 16 سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 16 سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 16 14 سورۃ نمبر 5 پنځم آیت نمبر 16 14 پارہ نمبر 6 پغما
یهدی لار خی دین مخ کی آیت کا آخری حصہ تاسو اوري قد جاءکم راغل د تاسو ته من الله د الله طرفنا نور نور وکتاب کتاب مبین واضحا دا څه پر راغله دا کتاب یهدی لار خی به دې ذریعہ سره الله ولا تعالی من اتبع اغه چاته چې پیروي وکړه رضوانه رضامندی دهغه سبل السلام لا د سلامتی نو دا قران سی خلار خی یوا ويخرجهم او باسدوی من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته دا د قران اصل مقصد دی چې دا تیارې نه رڼا طرف وستل کئ نو کومه اوسوای چې دا ثواب کتاب دی نو دا خبره غلطه ده وکنه او دا نو خلکو باندې بده ولګي چې دا ودا وګوره کومه خبره کیو دا ډاکټر نثار دا وایي چې ثواب کتاب نه دا ثواب د الله تعالی طرف نه اضافي انعام دی دا د الله احسان دی پمږه دا د الله خګړه ده پمږه دین انکار نشته چې کني ثواب نشته خو مقصد د قران کریم ثواب نه دی مقصد د قران کریم رڼا حاصلول دي او د دې مثال می تاسو ته بار بار درکړی دی چې ته یو ځای کې ټیکسي نیسي او ټیکسي والا ته وایي چې سره ته مبوزات څومره پیسې اخلي او هغه ته وایي چې 100 روپے او ته ورته وایي چې دا بیگ هغه ته وایي دا بیگ د سره 80 وړما نو ته وایي چې هغه دا بیگ مې وړاو سن زما دا به کیږي دا به نه کیږي ترڅو پرې چې ستا هغه خپل مقصد نه ادا کړي او دا هغه پکې هغه ګټه نه هغه پورې اتا ته بل کار نه کوي انا وړیا همدارنګي دا قران کریم بنیادی طور باندې د تیارې نه دراويستو کتاب دی دا د تیارونو رڼا طرف ته راوباسي او ته وای دا په دې بنیاد باندې ستاسو ذمہ داری هم د کوي دا ما جوړ کی دا ما برابر کی دا ما د تیارې نه راوباسي دا ما جهنم نه راوباسي دا ما د قبر د تیارونو نه رابچ کی دا ما د دنیا د ظلم او د فسادات او د حرام نه رابچ کی رڼا طرف ته نه دا د اصل مقصد دی باذن رب باذنه په حکم داغه ويهديهم او لار خیدا قران الى صراط مستقیم لار برابر تا پدیم ځان پوي کا په هر منځ کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم اعلم تسخلار خیدا وایو کنه وایو دا هر رکعت مونږ وایو او هر رکعت کې الله تعالی چې الله مونږ تسخلار خی نو اول خو یا کو پدی پویګو نه کپویګو نو بیا د دې مونږ سره دلچسپی نشته او کله دلچسپی شته نو بیا مونږ دې برکات نه کړي نو الله فرمایي کته واقعي سره صراط مستقیم غوښتون کوي او تا په دې هر رکعت کې دا دعوا د رښتیاو ده او ته مخلص یې نو لار خدا قران کریم خي او د دې دلیل د سوره بقره او منی آیتونه دي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا قران څخه خلاف خي نو کته رښتیا مالا څخه لار غواړي نو دا قران ونیسه دا قران زدکا دې قران باندې عمل وکا دې قران باندې ځان پوي کا او دا قران کریم په ځان ته مقصد وګرځوا نو بیا به ته پوي شي په دې باندې دا وتا ته خلار ملاوي شي په دې ذریعہ سره نو دا د سورته مائده آیت نمبر او اوس اخیری آیت د سورته یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 57 سورت نمبر 10 آیت نمبر 57 سورت نمبر 10 سورت نمبر 10 آیت نمبر 57 آیت نمبر 57 سورہ یونس آیت نمبر 57 پارہ نمبر 11 پارہ نمبر 11 سورت نمبر 10 پارہ نمبر 11 پارہ نمبر 11 سورت نمبر 10 آیت نمبر 57 روام لو یا ایها الناس اے خلقو قد بتحقیق سرا جاءتکم راغله د تاسو ته دا بالکل اخیری آیت ده انده په آیتونه بس دا ځان سره به نوٹ کړئ او دا ځان سره به ځکه کړئ راغله د تاسو ته موعظه نصیحت من ربکم تاسو در رب طرفنا وشفاء او دا شفاء دا لما د اغب مریانو فی الصدور چې پسینو کې دي نو اول خود دینه مراد شرک بدعات خرافات حسد بغض نور گندگی او دویم د نور بیماریان کې دغه چې قران کې الله تعالی د هر شي لپاره شفا چولې ده وهدن او دا هدایت ته لا خدان ده ورحمتن او دا مهرباني ده للمؤمنین مؤمنانو لپاره یعنی تاسو چې دلته د قران کریم ما سره ولست
دا 38 اور 40 دن تاسو پوره کړی تاسو د الله فرمایي دا نصیحت وو دا شفا وا دا هدایت وو دا رحمت وو للمؤمنین مؤمنانو د پاره دا د الله تعالی مون تاسو ټول باندې لوی فضل او کرم نو چې دا لوی فضل او کرم وشونو اوس الله تعالی فرمایي چې د دې لوی فضل کرم یو خیر مناو کا او خیر دار قل او آیا بفضل الله ففضل الله تعالی وبرحمته او برحمت دا غسرا فبذالک بس پدې باندې دی فليفرحوا خوشاله دي شي دا خلق نو تاسو ته زموږه سره دا ناستا او موږ دا ټولو ناستا دا یو قسم تعالی تعالی مبارکي وای موږ ته نو تاسو ته مبارک شي فليفرحوا بده خوشاله شي دې ډېر لوی غټه وکړه دې ډېر لوی ثواب وکړه دې ډېر لوی د روزه قیمتي کړه د دې تعالی تعالی څخه چې الله زنه وایم الله تعالی فرمایي او بیا الله تعالی یو بل اطمینان ورکړي هو اوغا ان دا قران خیر ډیر خده مما دهغنا یجمعون چې جمع کوي دوی او الله تعالی صيغه همدغه سپری خو دي دا خاص خبر الله نه کړی نو څه مراد ده کستا مقابله کې چا حد څومره نکیان جمع کړی وي الله فرمایي ستانه کې اند نور نه ډیری دي دا چې قران ټول نه اهم ده خیر مما یجمعون هر هغه کې چې بل چا کړی ده په دې روزه کې هغه نه ټول نه بهترینه نکی او ټول نه بهترینه هغه ستاره پاره الله تعالی فرمایي او کبیا چا سره نکی نه کړی دنیا یې کټلې ده نو هغه د کومګه ځین کې راضي او قاسم هغه په بد قسمت ده الله تعالی دې هغه قران ته راوړی نو دا لوی خوشالي خبره ده فقل تویا بفضل الله وبرحمته فمهرباني د الله تعالی او پر رحمت د الله تعالی په فضل د الله فبذلك فليفرحوا بس پکار دې چې دې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا ډیر لوی غټه ده ډیر لوی خشه ده په مقابله د هغه کې چې نور خلک جمع کوي دا د سورته مزمل د هغه ورتل القرآن په حواله سره ما تاسو د قران کریم یو څو آیتونه تلاوت کړل د دې لپاره چې تاسو ځین کې غراشي او د قران کریم اخیری درسونو کې چې دلته تاسو ځای چې د قران د اهمیت تاسو بزیان کیږي چې اسنه اخیری کې موږ تیزه ترجمه وکړو بس صرف هغه ځین کوي سي چې د اهمیت او ضرورت تم تاسو ته مخه توي الله تعالی دې موږ په دې پوي کې الله سره دې پوي اول او الله دې موږ ته د هدایت ذریعہ جوړ کړي اوس تاسو د سوره مزمل معنا اورئ نو اوس ته په معنی ان شاء الله چې کومه مذهب په کې راځي ان شاء الله هغه باندې ته اوس پويږي یا ایها المزمل اے پجامو کې ځان را پټون کیا قوم الليل ودرېګه پشپې الا مگر قليلا کلګ نه ودرېږي ان کا لګرام کوي نصفه نیمه برخه د دشپې اوین قص یا لګ کما کا منو د اغینا قليلا لګشان او زید یا زیاد کا علیه پاغه باندې نو څه د پاره پاتہ ورتل القرآن اول ولا قرآن ترتیلا ترتیل سرا صفا صفا واضح واضح ان بشکمغا سنلقي زرد چ اچو علیک پتا باندې قولا خبره ثقيلا درنا یو درنا ذمہ داری درکو یو درون بوج د پتا باندې ځان سره دا خبره تړه تا د ما ابتدایي تقریر کې دا خبره کړې و چې دا قران کریم د تاریخ کتاب مګنا دا هر وخت ذهن کې دا وایي چې د علامات وایي د الله تعالی مات وایي نو تا ته مې درنا ذمہ داری درکړې دا ان بشکا ناشئه الليل دا پاسیدل د شپې هيا دا اشد ډیر زیات وطن ډیر زیات پامال کون کی دي خپې انخ لګون کی دي او چخپیت کون کی دي د څه د پاره نفس د پاره واقوم او ډیر زیات برابر ده قیل خبر د پاره درستګي د خبر د پاره ان بشکا لکتا د پاره فی النهار پورز کی صبحا کارون دی طویلا لوی لوی ډیر ډیر ورځ کو ته قران ته نه وځګاری او استاد دماغم نه فارغيږي نو دی وجه نشپې پاسا کارونه دی ورځ د دعوت کارونه دي او نو د مشکلات او جهاد وغیرہ ده وذکر او یاد کا اسم ربک نوم در رب خپل وذکر اسم ربک او یادوا نام در رب خپل وتبتل او راجدا شا رابل شا الیه د طرف تا یعنی د الله طرف تا د ټولنا تبتیلا په برا جدا کی دو سرا د مینه ډک آیات ته کته ز بار برول ولې کنا یقینو کې شړانه بغیر تاسو نه کې پاتې کېدل راجدا شلګ ورځې د ماشومانو نه د خزینه د کاروبار نه
د مشکلاتو نه د ټینشن نه د پریشانیانو نه لږ ما ته جدا شه لږ را بیل شه ته لږ را بیل شه او تاسو لږ بیل شئ او بیا الله تعالی سره په تنهایی کې کینئ او بیا د آیات او د نور آیاتونو تلاوت کوئ تاسو له ولې اندازه ولګي یقین پر رب کوي قران ته ناس دې ما چې تاسو سره الله خبرې وکي خبرې دا قران متاسو د خبرو په انداز کې کیشي نورا شرا جدا شا رب المشرق اغه رب دې د مشرق والمغرب او د مغرب رب دې یعنی دومره لوی رب دې دومره لوی طاقت ولري لا اله نشته بل معبود الا مگر هو او مغد فتخذه بسونی سی اغا وکیلا ذمہوار کارساز دغه چې کار دروند دی ذمہ داری سخت ده کافر د مکه دا مضبوط دي او ماحول دا غي په حق کې ده ګناہوں نن سبا ډیر دي تا خبره به څوک واوري نه ہوتے اعتماد او پر رب د مشرق او رب د مغرب باندې او مغه ځان د پاره کارساز جوړ کا او مغه ځان د پاره وکیل ونیسا واصبر او صبر کوا علامه پاغه باندې یقولون چې دی وای دی فتوا لګئی دی دروغ وای دی وای مجنون دی دی وای ساحر دی دی وای جادوگر دی دی وای گمراه دی دی وای صابی دی او دا چې ته دې زمانه کې وای بیا بتا ته وای دا وای مودودی دی دا پنځپیره دی دا وابی دی دا کدیانه دی او دې پیسې اخلي او دې فلانه دا ټول خبرې وکړي نه لا بیا وای څومره بهترینی په طریقې سره تعالی پوي بالکل تبوای لکه دا زمادي حالت سره غره او الله تعالی ماته اطمینان ورکړي واصبر على ما يقولون صبر او هغه څباندې چې دوی ته پسې وایي هغه باندې صبر کوا وهجرهم او پرېګ د دوی حجران په پرې خودو جمیلا په خسته طریقې سره خولي طریقې سره عین هغه سره جګړه مکوا هغه ته کنځلې مکوا صبر وکا صبر جمیل اختیار کا وزرنی خدای اطمینان در کوما دا څنګه دا چې هغه پرې د نو زم پرې دما نه ته پرې دا وزه ته پرې دما نه دغه چې رب المشرق او رب المغرب یما زین پرې دما او هغه کار الله تعالی کړم دې خلق سره الله فرمایي وزرنی او ما ورته پرې دا وزرنی او ما ورته پرې دا والمکذبین او هغه خلق ته چې د دروغ نسبت کوي دروغ غني او اولن نعمت چې هغه خواندان د نعمت دي مالدار دي یا پیسې دي یا بل نعمت ته ومحلهم او مهلت ورکاوي تا قليلا لشان دي ان بشکا لدینا منغ سرا انکالن بیڑی دی وجحیما او اور دے سوزیدون کے بلیدون کے اور دے منغ سرا ما تے پریدا لگ تما ور تلک پریدا تے سرا خوږه ما ته داسې بیڑی دی او داسې بیڑی دی او داسې اور دے چې دې بخښي او څنګه وی هغه کې وطعاما او خوراک دے ذا غصتن هغه خوراک چې مړی کې ان ختیدون کې دے وعذابا وعذاب الیما دردناک ما سره داسې خوراک ته دی د پاره یوم باغورزی ترجف الارض چې اوبړه کې غزمکا والجبال او غرونا وکانت الجبال او شیب د غرونا کتیبا مهیلا پشاند ډېرې درېګو مهیلا روان دا ودا چې لکه دوړه چې روان شي او دا ته مضبوط کاری ان بشکمغا ارسلنا رالګلې ته الیکم مونږه رالګلې مونږه را لګلې ده الیکم تاسو طرف ته رسول پیغمبر شاهدن گواہی ورکونکې علیکم پتا سباندی کمال کسنگا ارسلنا مونږه را لګلېو الی فرعون رسولا فرعون ته پیغمبر څنګه چې هغه ته پیغمبر را لګلېو موسی علی السلام نو بیا څه چلو شو فعصا فرعون نافرمانی وکړه فرعون الرسول د پیغمبر فاخذناه نمغه اونیو اغا اخذن پنیولو وبیلا سخت سرا شدید گرفت کی مونږ را وستوغه نوم د کرنګستا مخالفت چې کین دا به راولم په شدید گرفت کې فكيفا بسنگا تتقون تاسو بزان بچ کئ ان کچری کفرتم تاسو انکار وکئ یومن د اغورتنا یجعلوا چکیب اغورتا الولدان مشمان شیبا بډاګان دومره سخت ورځ ده چې هغه په مشمان بډاګان هغه ورځ به تاسو څنګه خلاص شئ ولې تاسو دا هغه ورځ انکار کوئ یا ولې دا هغه ورځ ته تیارې نه کوئ السماء اسمان منفطرن چاود بشي به بده سرا کانا د وعده وعدد هغه مفعولا ورکیدن کی ان هذه تذکرۃ بشکا دا نصیحت ته فمن بس اغچا یعنی چا چې شاء خوخوی
اتخذ ادنسی الى ربه رب طرفتا سبیلا لارا. نو قرآن اهمیت معلوم ہو استاذ تمانے اندازہ لگے رہا ادنسی اللہ تعالی را دشمن دی ما تپریدا دشمن سره ز پویګما او زما کارساز ونیسا ا تفصیل دا سوال دو اوس دا ورستنی آیات کې الله تعالی اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې نیمه حصہ یا د غنه معمولی غونډه زیاته کمه چې دومره بودريږي ورسته بیا الله تعالی دا خبره کمیرا وستو چې بسو شپې پاڅا کډیر لګ وي یوم نو خیر غلی پاسېګا هغه ډیر وختونه یا ډیر وخت راول ضروری نه دی وسو. ان بشکا ربک رب دستا یعلم بوهیږي انک بشکت تقوم تودريږي پاسې ادنا لگ من ثلثی اللیل د دو حصو د شپې نه 2/3 ونصفه او نیمه حصہ وثلثه او دریمه حصہ وطائفه او یودلا من الذين دعوا کسانو ما کا چتا سره دی ان ته پاسې نو هغه مسلمانان هم تاسو را پاسې دغه چې ته پاسېږي نو الله او الله تعالی يقدر اندازه کړی دا الليل شپه اندازه کوي الليل شپه والنهار او رضا علما پتدا الله تعالی تا ان لن تحسوه چې تاسو دا کار نشي کولای سرته نشي رسولای دغه چې مسلمانان دي تاسو راغیم پاسېږي شوق توجنا او د نیمه نیمه شپه او نیمه شپه نه زیات هغه وی خطرې نو دا الله تعالی اوس مهرباني وکړه فتابا بس مهرباني وکړه علیکم بتا سبحانه فقرؤوا نقول ولي ما هغا تيسر من القرآن چې آسان وي تاسو ته قرآن نه څومره چې درته آسان دي دومره ولولئ بس پاتې استاد استاد د قرآن په 10 منټو کې کېدل شي په نیمه غنټه کې کېدل شي په یوې غنټه کې کېدل شي خو خبره خو د قرآن ده کنه هم تاسو ته ابتدا کې خبره ختم کړله عالما پتدا خبر ده الله تعالی اندا چې سيكون بيب منکم دن دستاسونا مرضا بیماران واخرون او دن نور یضربون چې سفر بکئی فی الارض بسمکه کې یبتغون چې لټیب من فضل الله مزدوری د الله فضل د الله په مزدوری کې ناغي بش پسند تیرول شي نیمه نیمه شپه نو دی وجه الله مهرباني وکا څوک مریض وي څوک مزدوری کوي ناغه د لپاره پښپا بګران ده نو دی وجه نه د شپې د پاسیدل دا ټیم را کم کا واخرون او دن نور خلق یقاتلون چې جګړه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فقرؤوا بسول ولای ما تيسر منه څه د تاسو د قران څومره چې د تاسو د ول ولا خو پاتې کا کم اس کم خام پاتې کا خام اذان د پاره 15-20 منټ وخت ټیم برابر کا او ما ټیم کې پاتې او 10 کا یو دوا څلور رکعات بمو کې یو بدر آیتونه بمول ولې او بیا منځ د پاره بم تیار وي نو ستاسو حکم هم پوره شو او د الله تعالی طرف نه چې کومه پیدا لیکلې ده هغه مستحق حق راشي واقیموا الصلاه او قائم کئ وآتوا الزکات او زکات ورکوي واقرضوا الله او قرض ورکوي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خستا وما او هغه تقدموا چې تاسو مخکې لګي لانفسکم خپل ځانو لپاره من خیر اند نیکینا تجدوه بیا بمو هغه عند الله الله سره هو هغه خیرا ډیر غوردا واعظم اجر او لوی د اجر کې ان الله ته چې تاسو لګي هغه ډیر بهتر دی او ډیر لوی اجر دی واستغفر الله او بخنه وغړی د الله نه استغفر الله بخنه وغړی د الله نه معافي وغړی د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی غفور رحیم معافی کون کې مهربان دی. دا سوره مزمل تقریبا دا سیدی لکه سړی وای چې دا خور او یا لازم و ملزوم دی د مضمون په لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ذمہ داری په لحاظ سره. په سوره مزمل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې طریقه خود لیدا او په سوره مدثر کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ورځې طریقه خود لیدا. شپې الله تعالی خود لیدي چې دا کار کوا شپې پاسا قران وایا چې ستا نفس او ستا وینا دا درست شي او برابر شي او تفصیل تاسو ورغو روغه یو غنټه ونیمه بیا سره باندې وشو. نو الحمدلله تاسو ځان کې خبره ناس کوي قران حواله سره قران د پاره ځان تیارول دي او قران د پاره شپې تیارول دي او قران هی د پاره د دعوت باندې بنیاد باندې ځان هغه تاسو خو اوریدل چا اوریدل نه وی هغه بیا کې 60 اوریدل چې انتهایی ضروری ده مزما ځان مطابق. په سوره مدثر کې د ورځې بیان ده. اول خو د دې شان نزول تاسو ته بیانم شوی وو
چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې د اقرا بسم ربک الذی ربنی آیتونه نازل شول 15 نو بیا څو وخت پورې وحی بند شول او د وحی بندش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تکلیف دی او ډېر پریشان چې دا څه چلو شو ولې ایمان څنګه ناراضګي وشو د الله تعالی کمانه څه بدکار وشو او هغه کیفیت ختم شو او د جبرائیل السلام بیا رانغه او دا خبره څه نو دی به ګرځیدو کله کله به دې حد تلاړو چې غره ته وختو او ویلې چې ځان غورځوم بیا به الله تعالی او ته جبرائیل السلام ذریعہ سره आवाज وکړو چې نه ته پیغمبري صبر کوا نو بیا هغه فرمایي په خپل کیسه کوي چې یو ورځ د مکه په دلار کې روانه ما چې برن आवाज وشو چې و مې قتل نو جبرائیل علیہ السلام ما په خپل شکل کې ولیدو چې شپږ سو وزري وي او د اسمان په دې ځمکه کې هغه مولکو او هغه چې کله د کیفیت کې ما ولیدل نو زه غبراو شوم او پریوتم او راغلم بیا عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې مستاسو مور وا هغه ته بیا کمبل کې پټ کړم بیا د آیتونه نازل شول هغه وخت د آیتونه هغه وخت بیا نازل شول دا یو خبره دویمه خبره په دې کې ضروری ده چې ولید بن مغیره دا د ابو جهل نمخ کې د مکه سردار او داغه څه بیان دغه شوی دی نو هغه ډېر شدید ترین مخالف و د قرآن نو یو وری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر شو او څو اتمه استباد د حج زمانہ شروع شو نو دې ټول غبراو چې اوس خدا حجونو ته لری لری نه حج ته خلق راځي او دا رسول الله و سره ملاویږي محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دعوت به ورکوي او غیب بیا اسلام راوړي ایمان به راوړي نو څه داسې طریقه وکړو چې موږ د خلکو په ذهن کې د قرآن او د پیغمبر مخالفت واچو چنانچه هغه کېناستل میټینګ وکاو او د ولید بن مغیره پکې ناسو د مشرو نو یې تجویز راکې رائے راکې ابو جهل او اتباع وغیرہ امیہ بن خلف دا ټول ناس دي غړغړ سرداران نو یو پکې ویلي چې موږ به الزام ولګو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا مجنون دی نو مشر سردار خو چې ولید بن مغیره او د میټینګ سربرام هم دا د وینا نو دا خبره نه کیږي ځکه چې مجنون هم غلي دي لیوانیان څنګه وي کومه خلکو ته وځي د لیوانه دي نو دا لیوانه نه ده زموږ خبره د دروغ ثابت شي نو دی وجه نه بل سوچو کوي بیا چا پکې وایي چې موږ به وایي چې دا کاهن دی نو بیا هغه وایي چې نه کاهنانو مالی دي هغه خو غړي وړي وایي کله خوا کله بل کله صحیح کله غلط وغیرہ د قرآن موږ ورته د کډیر اثر دی او دا خبره درسته ده زموږ خبره به غلطه ثابت شي نو رب شرم باعث جوړ وګرځي بیا چا پکې وایي چې موږ به وایي چې شاعر دی وینا شاعرم نه قرآن په شعرم نه ده د شعر په انداز کې ده خو د قرآن کې چې کم بیان ده کم مضامین دي پکې او کم بده کې اثر ده دا په شعرونو کې نه دي دا خبرم نه چلی نو ابو جهل ورته پاتې دو چې ته په خپل وایا چې څه وای او دا قوم تماف نه کیږي ته په خپل فیصله و نکړه چې موږ دې تاسو نومر کو نو دې دا سره پاتې دو هغه شکل جوړولم کله ورته د خپل داسې کاګه کړله او بیا یې وایي دا لکه څنګه هغه سره کنه زما خیال دا دی چې موږ د ته وایي چې جادوګر دی دا جادوګر دی نو خلکو باندې جادو کوي د کلام مسول په دې باندې متفق شول په دې باندې خبره وکړه او بیا لاړ خورشول او په حجانو کې دا خبره دوی کول شروع کړل چې موږ علاقې کې داسې یو سړی پیدا شوی دی محمد نوم دی صلی الله علیه و آله وسلم او جادوګر دی او پام کوي چې دغه خبره ته وګونه نشي نو الله تعالی دوی نه هغه کار واغستو چې هغه کار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل چې کوله نو ډېر ګران کارو په دې ټولو خلکو په دراتلو کې د محمد انوي خور او هغه سره دومره شوق پیدا شو اشتها پیدا شو ګور دا څنګه دی دا څنګه چې دوګر د خلک دومره غبراو کړی دی او دومره پریشان کړی دي نو هر چا بسین کې دا تمنا پیدا شو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم دی حجانو ته ورغی نو چې خبره به کوله نو مخکې نه تعارف شوی نو مخکې نه هغه به چې مخکې اورېده کنه اورېده خو سي خامخ اورېده چې موږ دا وګورو چې دا څنګه بیان کوي څنګه جادو کوي چنانچه عمدا وجوا چې هغه کې خلق ته اسلام او بیا د مدینی خلکو ته به نور خلکو ته هغه په کې طریقې سره او شو نو هغه د ولید بن مغیره هغه خبرو باندې کې هم دلته ذکر دی شوق سره تاسو واورئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے پجامو کې ځان را پټون کیا قم ادرگا فانذر بیا ويروا وربک اور رب خپل فکبر لوی بیان کړه ان تا د پر هوس سملستل نه دي او دا خبر خپل ځان سره تړي تاسو د پر اوس سملاستل او آرام کول نه دي چې د سملینا ودرېګا او د الله لوی بیان کا او خلق ويروا فانذر خلق ته ير ورکا او زمونږ په ذهن کې کدا سوچ ته چې نه خلق ير ما ورکوا نو دا د قران د بیان نه خلاف خبره ده
و یره وخلک مخکې درس کې تاسو واوریدل چې یره ورکول ډیره ضروری ده یره ورکول ضروری ده هغه بنیاد باندې باقي کې خوف پر راځي هغه بنیاد باندې به تقوا راځي خلق و یره وربک فکبر او د الله لوی بیان کا یعنی نن سبا لکه موږ جګړه ده زمونږ د دشمن سره بل کو جګړه نشته جګړه انداز چې هغه ویسلو یم موږ وایو چې نه الله لوی دی د موسی علی السلام دغه جګړه موسی علی السلام چې الله لوی دی فرعون چې زلو یم امدا غره د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله لوی دی او دی ول چې زمونږ د خدایانو د قبولو او لا غزالو دي نو دغه بیان وکا او دا مونږ په هر مانځ کې په هر رکعت کې په هر رکعت هر یو اندام کې ذکر کوو چې زمونږ په ذهن کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا په ذهن کې راشي چې الله لوی دی دا الله نظام دا الله خبره دا الله بڑائی دا الله تعالی حکم دا الله تعالی قانون دا دي هر څه اعلی دی او دا هر څه نه دا اوچت دی نو دی بیان وکا وثيابك فطهر او کپڑے پاکی کا کپڑے پاکی کا د دې څلور معنی یا څلور مطلبونه مفسرین وکړي یو مراد په ظاهر کپڑے دي چې کومګه د ګورو دا کپڑے پاک یا چوا دا ځکه چې مؤمن سره هر یو شی صاف سوتره خون کوي کته تقریر کوي او دعوت کوي او تا کپڑے ګندوي میلوي او یا شکل صورت دي ګندوي میلوي تا خبره وسکنه وي او د فارمولا مسله خبره هغه ته وسوک وګ نه دي او دیو جنا صاف سوتره اوسېګا او اسیم شرک سره چې څومره شي نه دي هغه ګندوي زیارتونه تاسو ګورئ کې بګند او ما زبال ودا خبره کوم چې هغه منجوران ابسخای داغه د سپیچ کمی هغه پمنی ټول هغه مسخای هغه بوینه هغه ګند هغه همدا غره د شیطان د مقام شیطان د وسیدو د پاتې کېدلو ځایونه د ټول ګندري او مؤمن به صاف سوتري د مؤمن خبره به صفاوي مؤمن کپڑے به صفاوي مؤمن ید به صفاوي مؤمن ناس به صفاوي مؤمن چې کم گاڑی کی ګرځي را ګرځي به صفاوي مؤمن چې کم د کی کیږي به صفاوي لکه دا نفاست پسند وي د په ذهن کې د په دماغ کې به صفائی نو دا دویمه معنی دا ده چې خپل کردار داسې نه کوي چې هغه باندې تا باندې به الزام ولګي کردار کې داسې ګندګي را نه ولي چې دا بد اخلاقی در نه ونشي چې دا داسې کار ونشي چې هغه تا باندې خلک الزام ولګي ته صاف سوتره استعمالي چې ته خلکو د بیان کوي چې هغه خلکو د لپاره بهترینی درست وي ټیکوي او دریمه دا ده چې شرک نه لوي ګندګي ده او څلورم دا چې خپل نیت د کار لپاره د صاف ستا د الله تعالی د رضا لپاره ستا وررجز او ګندګینا فهجر ځان لري وساته رجز ټول ګندګي هر قسم پلیتی او خاص پلیتی یا خاص په دې معنی کې چې کوم شی پروت دی دا بت پرستی ده شرک ده دا ټول نه لوي ګندګي ده ولا تمنن تستكثر او احسان مکوا تستكثر چې تزيات کی یا زیات غواړي د دې معنی ډیره وسیده یعنی خپل عمل کم وګڼه چې تا د خپل عمل کی کمی ښکاری نو ته زیات کوي بیا د خپل عمل ډیر مګڼه او احسان چا سره په دې بنیاد باندې مکه چې کنه ډیر راکی دا به مفهوم ده چې کنه زړه الګ ور کوم او ما ته ډیر راکی او خلقنا د بدل د ډیر بدلې توقع مساته بدل وتا ته الله در کوي خپل حق ادا کوا خپل حق خلقو ته پورا کوا او دا موږ په کورونو کې عموما جګړې د عمدې وجنم ډېر زیات وي چې موږ عموما د حق بل نه مطالبه کوو خپل حق ور کول دا ډېر کم سوچ کوو په دې باندې نه ترا کوا یا زبر لکه خګړه کوم ته ما سره خامہ خبرې راکې نه دا مکوا ولربک او خپل رب د پاره فصبر صبر کوا فاذا به هر کلا نقرا چې پوکه او هلې شي فن ناقور پشپلې کې فذلک بزدغه یوم ذین ورذا یوم عسیر چې ورځ ډېر سخت ده قیامت علی الکافرین په کافر باندې غیر یسیر آسان نه ده زرنی پرېګ دما ومن اغاغتو خلقتو چې ما پیدا کړی دی وحیدا یوازی دغه چې هر انسان یوازی دی او دلته اشاره ولید بن مغیره ته ده دته په ما پرېدا د سره وځ پوي شمه د وځ خوښ شمه وجعلتو او جوړ کړی دی ما له د لپاره مالن مال ممدودا ډیر ډیر دته ما ډیر مال ور کړی دی وبنینا او زمن شهودا حاضر ولز د زمانو او هر وخت به سره موجود وو یعنی کله خو بچی ډیر سړي خو هغه سفر کوي او د سره موجودم او د دومره کمزور هم نه و چې دا بچی چرته واسطي او هغه لپاره مضبوطه جتا و او مضبوطه سرمایه و د چې هغه لپاره خلکو سره په دې قبایلی ژوندۍ کې خود انسانانو ډیر زیات اهمیت کې سړو ومحت له تمهیدا ومحت اما تیار کړی دی له د لپاره تمهیدا هر قسم سامان د دنیا هر ژوندۍ آرایش او آسایش مې ور کړی دی ثم بیا یتمعو دیتما کئی ان ازید چکن نور ابم راکی چکن نور ابم زور کما
دې به تمه کوي چې کنه الله به نورم راکړي لکه چې دی وایي چې زه حقدار یم کلا داسې نه ده د دې چې سوای داسې نه ده انه بشکده کان ده لآیاتنا زمونږ آیاتونو د پاره عنیدا مخالف سرکشا زمونږ د آیاتونو ډېر په سرکشي سره مخالفت کوي ده سأرهقه زرد چې مونږ به اوخي جو ده صعودا پغره باندې مونږ به ده راوخي جو پغره ترمذی شریف کې د باره کې حدیث ده چې قیامت کې به یو غر وي د هغه غر نوم به سعود وي او په دې باندې به باقاعده جهنميان وخیږي په جهنم کې لکه چې چړای خجل خدا اسانه خبره نه چې مندستره وي او بیا د جهنميانو بدلونه خبره غټ لیدا سي بنئ سوچو غضب هغه غټ وي درانه وي او بیا به دا ورته دی باندې خېجوس او ور وي او دا په خېجم بیا چې کله سر ته وخیږي هلته به فرشتي راو غردي بیا او چې راو غردي نو 70 سال به بدی غردل باندې بیا لګي او 70 سال د په خېجدل باندې لګي دا دومره لوی غر دی سعود ترمذی شریف کې دا حدیث ده نو مونږه به برابر کو دغرتا چې دا ټول ور په مشکل کی وي انه بشکد فکر فکر وکړو وقدر او اندازې ولا غولا دا دی مجلس ته اشاره ده کوم مجلس کې چې ناس کو فقتل بس برباد دي شي ده هلاک دي شي ده کیف قدر څنګه اندازې ولا غولا څومره عجیب سوچ وکړه چې دا د جادوګر نوم ورکړل دا ثم بیا قتل دې مرشي تبا دي شي کیف قدر څنګه اندازې ولا غولا ثم بیا نظر واچو داسې مجلس کې ناسو داس ټول بری دربارانو ته او قتل ثم بیا عبسا تندې تریو کو عبسا وران مخ ته ویل کی دا موږ چې کله د غسینا یا د خفقان نه یا چا د نفرت نه چې کومه مخ موږ راټول کو او عباس نو وران مخه دا لفظي معنی وران مخه ده خو چون کې د دې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترنو مو ډېر خوب نوم ده نو دی وجنه دا غنوم چې د پیغمبرانو کې وینو خسته نمونه وي لفظي معنی دا غیم دکړه ده وبصر او بیا خلی وران کړلا خلی کګه کړلا د نفرت د وجنه ثم بیا ادبر شای کړلا واستكبر او لوی وکړلا فقال بیا ویل ان هذا ندد قران الا مگر سحر جادو ده یو اثر چې دا اثر کوم کې ده دا مؤثر جادو ده چې کله دا یو معنا ده دویم دا چې دا نقش قدم کې راغله ده یعنی دا نور نه مخکینی خلقو نه پاتې شوی دی او مغه جادو دی چې څنګه په مخکینو خلقو کو او مغه جادو دی چې دمراوان کړي دی مخکې مو خلقو جادوګان کو جادوګران بو او جادو به کو ثم بیا ان هذا نددا قران الا مگر دی قول البشر خبره د سړی ددا ویلی چې دا انسان خبره ده سأسلیه زرد چې مونږه به داخل کو دی سقر جهنم ته وما ادراک او څه خبر کې ته ما سقر چې شدیدا دوزخ تا ته څه پته دا وای وما ادراک هغه شی ته ویل کېږي چې ستاسو دماغ د هغه درک نشي لګولای ستاسو دماغ د هغه احاطه نشي کولای ما سقر چې شدیدا سقر دلته به لغون دی یو حدیث په جهنم باندې کې واورو ځکه چې به ورسره نور اټول آیاتونه د جنت او د جهنم دي نو هغه باندې بیا په دوه د پاره آسانه او هغه به ور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي متفقون علیه حدیث ده د بخاری او مسلم دواړو ده چې د جهنم اور د دنیا اور نه 70 درجه ډیر ګرم ده الله تعالی دې تاسو بچي دنیا اور ددنه اویا درجه زیات ګرم ده د جهنم اور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي متفقون علیه حدیث ده بخاری او مسلم دواړو چې په جهنم کې به اټولو نه کم ترين سزا د هغه چاوي چې د اور تپلې بور واچول شي دا هغه تسمیه هم د اور وی اولاد نه بم اور وی دا به ټولو نه کم ترين عذاب وي دا بدن به بچي خود د ورو اور د چپلو د وجنا د دماغ د تخوټي بره دا به جوش کوي او چې دنه پښتنه وشي چې اټولو نه ډیره سزا د چا ده نو دی ورته وایي چې ټولو نه شدید ترين عذاب زما ده